बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोने लेक्चर की मंगा दसिल बारे खबर करो और दरो बारे की खबर करो कालम बारे की खबर करो और व्यापारी के मुंह पर होम की और क्लिपबोर्ड बांधी और फ़ॉन्ट्स बांधी कार करो ताकि मुंह एलामेंट हम चिकड़ो सेंटर था लेफ्ट था राइट था और जस्टिफाई मंगन करो और व्यापारी चिकम दे 9 एंगल की कम लिकल चिमंगा कगो रखगो न भागे बांधी हमंगा यो सो ओरिएंटेशन जो रकम वही पास्टरोल चिकमी दली कई सुमन कगे रखगई भाग मंगा नरणी बाबी को सो खबर दाओ को चिकल मंगा एक्सेल आनको द एक्सेल नुम चे द पदी मनसी मशहूर शेरे नु ददी नुम असर की दे स्प्रेडशीट दा शीटों चिकम मंग तो ओपन शो ददी मिसाल दार है चिदाकम चिलपा से लिखले शे दे बुक 1 ददी मतलब दार है चिदे पुल्डर दे और पाई के दना नचकम दे फाइल प्रोते चिदागे नुम दे शीट 1 न बदी के वो फाइल दा प्रोते यो बकी दा प्रोते दा टोल बदी के शीटों न दन्न प्राते नदी मतलब दार है लेके पुल्डर के संग फाइल न दन्न प्राते न को शांति दे पुल्डर मंग आन करे दे ताई के वो शीट चे पाके माने मंग कार को यदि शीट नुम चिकम दे अगम चेंज कोले शो पा आसान सरा डिलीट कोले उंशु और इंसर्ट कवले भी कहूँ दाते मुंगा डिलीट को पदी की कम दे राइट डेफा क्लिक करो जाना ऑटोमेटिकली बल ऐड की गई सही यदि नुम चेंज कवई जो राइट क्लिक कवई रिनेम तराजी तो नंबर की मिसाल तो कम चेंज डेटा दरिता सो फॉर्मेट हम कवले शे दरिता सो फॉर्मेटिंग कवले शे मतलब यदि शीट दा कम कलर दे दावत तो चेंज कवले शे शेर सुर कलर थी मिसाल पर तौर की कना that will changing gumta su padi kawale dare sara sara padi man munga sheet kar karo ndizma chikam de da sheet ta su yojina balis ta pasana sara ode rawdam shi misal pator da sheet zem chiya da padizi ki ya da sheet de padizi ki ठीक दा देव दी पदीजी की tas change kawale pasana sara shi yo sheet da balis ta pasana ta su ode rawda shi ठीक दा دا خو د شیټ آکار چې یاره مونږ د شیټ پته ولې د شیټ څه شی دی بیا دلته کې چې کوم دی سیل نیم دا سره کې د سیل نیم دی سیل نیم مطلب دا راځي په کوم سیل کو ولاړم دا سیل به ماته ښیي چې دا کوم سیل دی نو ماته وایي چې ته په F6 کې ولاړې F6 مطلب څه دی F6 مطلب دا دی چې د دې طرف چې کوم دی زه په څه کې ولاړم په F کې ولاړم ټیک ده او د دې غاړې چې کوم دی زه په 6 کې ولاړم مطلب په دې غاړې په F کې او دې غاړې په 6 کې څه شو F6 شو که مثال په تور کې سړی دې سیل د خپل باندې لغواړي نو دلته هم لیکلی شي ته ولیکي F او ته ولیکي 6 او انټر کی ډایرکټ په هغه سیل دی دا سیل هغه نوم دی دلته کې سرچینګ ډایرکټ موږ په دې هم کولای شو مثال په تور موږ یو سیل معلومي دلته کې صحیح ده او دا سیل موږ دلته معلومو چې دا کوم سیل دی نو موږ دلته راوړل شي دا زم چې H11 چې کوم دی هغه ماته راوړل دا سیل به دی راوړل H11 ته ځان اټومیټیکلی راځي دې طرف په انګلیش باندې پټکو باندې دا نه ځاري په هندسو باندې هغه په دې طریقه سره چې کوم دی په اسانه سره راوړي دا چې کوم دی سره د سیل نیم دی دا تاسو دلته چینج کول هم شي ښه د دې چینج کول چې کله سیل ډک شي دې ته وایي فارمولا بار دا کوم ځای دی فارمولا بار کوم ځای فارمولا بار مطلب په دې کې هغه کار کی را بشو خپل سیل ته هغه سیل کې چې کوم دی موږ دلته کار کوو او چې کله کار کوو نو هغه په کومه طریقه سره کوو ها سیل چې کله موږ کلیک کو نو پدې کې لیکای کیږي صحیح ده ادم پرون ویل کوم چې کله موږ سیل کلیک کوو نو په سیل کې دا سیل لیکای کیږي څنګه چې موږ کړو ٹھیک شو وس د دې سیل کې چې کوم دې زه ټکې نیم بدلوم نو سبا کوو دا غي ټکې د چینجینګ لپاره چې کوم دې هغه موږ کوو ایډیټ نو که هغه ایډیټ تاسو په مثال په تور کې په ماوس باندې کوئ چې په ماوس باندې هم تاسو دې څنګه کولای شئ چې دلته راشي او ایډیټ تراشي صحیح یا دلته کې چې کوم نه ډبل کلیک کې دلته کې تاسو راوړئ دا سیم کولای شئ په کیبورډ باندې هم کولای شئ F2 وهئ په کیبورډ باندې نو هم د غسل تر ورنه شي که پرس کې تاسو ونه وهئ او اسی به کلیک کې اوس په لیکای کوئ نشته به بیا ورانېږي نشته به بیا لرکېږي چې کله موږ دننه وته نه موږ د بهر غاړي کار کوو د بهر غاړي کار کوو د بیا ورکېږي صحیح ده تاسو دې ته نه کوي واسه نه دیو څه خاپرون مونږ کار کړو په دغه باندې په سمیشن باندې چې مونږ یو کار یو څه جمع کول غواړو نه او مونږ څنګه جمع کوو صحیح
دا هغې دپاره چې کوم دی طریقه کار داسې دی چې کله مونږ سمیشن کوو نو هغې دپاره مونږ ویلو چې یاره سیل به پلس کوو سیل کې چې دننه کومه نمبر هغه به پلس کوو د سیل چې کوم نوم دی هغه پلس کولی شو او مونږ یې په لاندې باندې په اسانه ټریکو په خپل دې هم دا راوباسي په دې ټولو طریقو باندې مونږ دا کار کړی اوس چې کله مونږ په دې کې بله فارموله آن کوو مثال په طور کې دلته کې مونږ یو ټیبل ولیکو صحیح یو ټیبل به داسې کریټ کړو دلته به ولیکو name या बोली को इंग्लिश बोली को उर्दू फिजिक्स बोली को मैथ्स बोली को टोटल और बोली को परसेंटेज नेम लिखम मिसाल पता हो कि यो नेम बोली को नसीरुल्ला और ब्या दिल तकी रागुशमा वो में लिखो दिल तकी जी नवीद और ब्या हमजा मिसाल पता हो ब्या साकिब और फयाज और सदीक ठीक शो मिसाल पता हो दा मंगा सी वो डेटा हो है जो वाला यो डेटा टेबल چې کوم دی نو هغه مو په دې طریقه سره تیارو چې هغه مې تیارو نو دې به موږ څوک یو هیډر غونډه کې بولو کوله سپیشل باندې یا داسې شي یا دې کې کوم دی نو دنه هم نو دنیا شي کولی هیډینګونه دي چې به موږ سلیکټ کړئ لکه تیار هم پراته تاسو خپل هم چې کوم دی نو ځان لا سلیکټ کولای شي چې هغه تاسو په دې باندې فارمیټ کې اپلای کړئ دا یو شو یو هیډینګ سټایل چې هغه مونږ له پاسه دې ته ورکو چې یاد دی دا چې کوم دی دا دې ماته شو شي اوس دا ټول نمونه چې کوم دی دا بس وکړئ دا به تاسو سینټر ته راوړئ داسې یو ډیزاین وغیره جوړ کړئ انګلیش کې مثال په طور کې زه یم چې نصیرالله 23 نمبر وړي دي او نوید پکې دومره وړي دي د پکې دومره وړي دي د پکې دومره وړي دي او د پکې دومره وړي دي ټیک شو دا اسیغه فرضي ډیټا مونږ وخېجوله صحیح اردو کې اوس راځو اردو کې مونږ ډیټا خېجو ٹھیک شو بیا فزکس کې راځو ٹھیک شو بیا میتھس کې پیجو چې موږ صرف انټر وکړو کنه په خپل باندې اتوماتیکلی په کته باندې ځي اوس دا ټوټل راوستلی ټوټل چې کله موږ دا راوباسو نو سبا کوو د هغې دپاره فارموله موږ اپلای کوو چې داسې کله موږ اپلای کوو بیا الټ او ایکول نه خو نه به ډایرکټ اتوماتیکلی داسې ټول واخلي که داسې چاته اسانه که یو سړی فارموله لیکل غواړي چې هر څه پکې فارموله لیکم ایکول ساین کی صحیح ده کل به ورکړي وبه لیکي چې سم بیا به ورکړي بریکټ سټارټ بیا به ورته وښایي دا ټول چې هره دې پورې زه کار کوم بیا دې بریکټ بند که نه بند دی هم څه خبره نشته انټر دې کلیک کړي هغه نمبر بدل شي د دې سره به څه وکړئ تاسو به دا داسې ډرایګ کړئ نو ټول ته په خپله باندې هغه نمبر راشي ټول ته چې څومره دي هماغه ټول به راشي راوځي سینټر ته به راوړئ سینټر کې برابر کړئ ټیک شو دې له به داسې یو ډیزاین ورکړئ سی مطلب چې دا ټوټل هغه نمبر چې مطلب اپټینز دي نو دې ته به موږ اپټینز ولیکو ځکه چې دا موږ اپټین جوړې دي او ټوټل به چې کوم دی نو دې چې کولی کوم دلته چې زه سیل دا کله کریټ کوم نو رایټ به کلیک کوم او دې کې ولیکم انسرټ دلته به ماته سیل اوپن شي نو زه دلته نه اوپن کوم زه دلته اوپن کوم نو داسې به کلیک کوي دلته سیل اوپن کوم صحیح دلته به ورته ولیکئ ټوټل انټر به کوئ او دا پرسنټیج شو پرسنټیج سره چې کوم دی دلته کې د پرسنټیج هغه نښه وکړئ صحیح پرسنټیج دپاره خلک ایج لیکي صحیح اوس ټوټل چې کوم دی دا نمبر ټوټل هغه نمبر دی چې مطلب په دې ټولو پیپرو کې نمبر ټوټل څو نمبر دي نو په دې ټولو کې موږ ولیکو چې مثال په طور کې دا ټوټل نمبر دي 60 به موږ لیکو 75 ولیکو 75 څو شي 300 نمبر وشي 75 او 75 څو شي 150 150 150 ٹھیک ہے
اوس د دې پرسنټیج راوباسو نو دا به داسې ډایرکټ کړي دا به نه سیوا کېږي. صحیح ده؟ که فرض کا دا تاسو داسې ډایرکټ کړئ او ډي ووهئ نو هم یو شانتي ده. صحیح ده؟ سلیکشن وکړئ او ډي ووهئ کنټرول ډي نو هم به دغه شان اپشن راځي. اوس دلته پرسنټیج راوباسم د پرسنټیج دپاره به زه چل کوم ایکول به ساین لاول وکړو. صحیح ده؟ د دې ښکلې طریقه لا اول دا ده چې مونږ ولیکو چې مالا اپ 10 نمبر چې کومې دي اپ 10 نمبر یې کومې دي نو موږ ته نمبر نه خو موږ ته سل خو سل مو ته خو دا اپ 10 نمبر چې کومې دي دا مالا ضرب ته واړو مطلب دا ضرب کا د سره د 100 سره وسره له ډیوایډ کا پسې ډیوایډ کا زما په ټوټل نمبر باندې کوم ټوټل نمبر چې ما سره ٹھیک شو فارموله به یاد اپ 10 نمبر راغله هغه پسو کې مالا ضرب کا به مالا په ټوټل باندې ډیوایډ کا کوم چې زما ټوټل نمبر دی باقي باندې ډیوایډ کا نو چې کله انټر کې دی پرسنټیج براوه کدا پرسنټیج تاسو د رجستر اخلئ تاسو بس وګئ جنرال کې دلته براشي نمبر ته براوړئ تاسو پرسنټیج به دي سره واخلئ که فرض کړه تاسو دا چینج کول غواړئ نو کرنسی ته راوړئ ډالر ته وړئ که اکاونټینګ ته وړئ هم ډالر ته وړئ که شارټ ډیټ ته دا ټول پرسنټیج نه چې راوړئ نو بیا به داسي صحیح ده کنه. اوس که دا تاسو بدلول غواړئ نمبر مور نمبر هغه ته چینج کول غواړئ نو بیا بس کوئ ډیسیمل چې کوم دی هغه به تاسو چینج کوئ 1 ته به راوړئ او دا هغه سره بس کوئ نمبرینګ ته راځي په نمبرینګ کې به دا چینجینګ کوئ چې 34.3 شو کنه نو که تاسو 2 ته واړوئ چې بل سره راځي که 3 بل سره کې نو ټولې چې څومره تاسو سره اخوا هغه ماینس راولي کنه هغه سره په دې طریقه سره راځي که تاسو بالکل زیرو کوئ نو صرف په دقه راځي. ٹھیک شو کنه آسان دی. بیا سره خیر د پرسنټیج نه خو که پرسنټیج نه خو نه د سره بیا دا راځي. صحیح ده؟ نو تاسو بس څه کوئ نمبر ته راځي په نمبر کې به کم دی نو تاسو دا کلیک کوي او دا ډیسیمل نه بدل کړي دا شانتي بس زیرو به چې اشاره نه خو ماته نو نه کوي خو که پرس کوي چې نه ماته ښکاری یو انس دی وکاري نیو تاسو راوستئ شي په دې کې به دا پیدا چې کله تاسو چا نمبر دا کوي او پای کې چا 3 چا 4 چا 6 نه هغه پته پکې لګي چې زماره دومره کم نه درا دومره کم ټیک ده پرسنټیج وګړي په دې سره وسه کوي ټول چې کم نه پرسنټیج موږ راوستل هر یو کس له جدا جدا فارموله لیکل دا کې نو موږ خلاص یو سبق کوو یا دا سره ډایرکټ کړي کنټرول ډي وهاله صحیح یا دا سره ډایرکټ کړي یا دی کوډ نو سیدا پلس نشان نشي یې بس داونه سي وخت راولې ټول فارموله راوځي دا به سنټر ته کوي دا ټول پرسنټیج وس مثال په تور یو ټیبل جوړ شوی دا موږ سي پرسي جوړ کوو وس ریل ترازو چې مطلب دا ریل دی که پرس که دا ریل نه وسکو مثال په تور کې زور کوم چې دا کس دا نمبر دی د دې کس دا نمبر دی د دې کس دا نمبر دی د دې کس دا نمبر دی او د دې دا یو دی نو اته کې تاسو خیال وکړئ ډایرکټ سره اتوماتیکلی ټوټل هم چینج کیږي ور سره پرسنټیج هم چینج کیږي اپ 10 نمبر ته یاد ټوټل خولم په خپل ور کړل دا پرسنټیج چې کم دی دا چینج کیږي کله خیال وکړئ اتوماتیکلی ولې چې فارموله کې دی صحیح ده کنه ای اتوماتیکلی واسه کیږي هغه به چینج کیږي پرسنټیج به هم چینج کیږي او هغه ټوټل به هم چینج کیږي ولې چې دا په فارموله کې دی د دې سیل بیا ویلیډیشن دی چې هر په دې سیل کې ریسیپ دا لیکل کېږي بل ځنه لیکل کېږي هغه بیا روان نور سبق کې کوم ان شاء الله پای باندې بیا کار کوو د دې سیل فارمیټینګ بوس په دې باندې کوم دي پورم کار کړو نن پکې مصیب د ټوټل د اپټین او د پرسنټیج فارموله مونږ وکړه پرسنټیج کوم دي د ځان له ساتي دي فارموله بیا فارموله باندې ځکه ویل د فارموله راغستې ته چې کوم ځای کلیک کین هغه د کتاب فارموله خایې چې دا کومه فارموله ده ینه او چې اوس دلته کلیک کوي ګورئ د دوست ما فارموله کومه امو ته کلیک کوو سم تر واستل چې ته غلطي وای چې دلته کلیک کما نو واپس ما سره واس 300 ور راوسه غلط دی کنه چې ما په کې دا یو سلیکټ کړو د جی پای په ځم په کې دا جی 7 هم سلیکټ کړو کنه جی 6 مې کوم سلیکټ کړو دی وجه کې دی نه ایډیټ شون دی وجه بیا فارموله راځه شو پدې بس ان شاء الله سبب بیا 8% پسې با ګریډ کو په ګریډ پسې پوزیشن کو او نن به خیر پاس وګو ځکه چې پاس فارموله د مګران اسانه فارموله ده دلته سپیشل پیسټ پکاو خاص سپیشل پیسټ پکاو صحیح ولې خبره او په اخر کې څه وګړه پاس پیل مثال په توګه د ذکر کوم چې یار پاس یا پیل مطلب دا کس پاس ته او کپې دا موږ څنګه پته لګي دلته موږ یو فارموله ټایپ کوو لیکو با اف د اف مطلب په پښتو کې کشره
مونږ چې بسره پښتو کې وایو کچری دا چلو وو نو بیا به داسې یو که داسې نه وه نو داسې به مونږ چې وایو کچری باران وو جو نه به راځو کچری باران نه وو نو کلاس ته به راځو د هغې لپاره مونږ څه لیکو اف فارمولا ډېر ځایونو کې استعمالېږي اف فارمولا اوس څنګه ده کچری څو کچری مطلب دا دی که دا پرسنټیج برابر وو نو برابر دپاره مونږ څه لیکو ایکول ساین کوو د څه شي د 40 که دا 40 برابر وو یا به یو څه خبره بله ایډ کو که چېرې دا برابر وو یا سیوا وو که د 40 نه سیوا وو یا که چېرې د 40 نه سیوا وو یا برابر وو نو دا دې صحیح کامه به وکئ او یا به ډبل کوټس ولګوئ داسې اوس به دې خوا راوړئ دلته به ورته ولیکئ څه به ورته ولیکئ پاس کامه د دې خبره ختمه شوه اوس څه وایو که چېرې نه و نو څه بیا څه لیکو اف او که چېرې نه و نو څه به وکئ که چېرې H4 د دې سیل نوم څه دی H40 نوم دی H40 کوم دی H4 دی سوري په دې ځای کې سیل ګوټه غلط شو مونږ وایو کم سیل دی نو مونږ سیل نه دی ښودلی اول مونږ سیل ښیو سیل چې کوم دی نو هغه دا دی صحیح ده او اوس به چې کوم دی نو بیا مونږ کامه ورکړو بیا به پورټ ولیکو ښه صحیح ده هغه مونږ H4 لیکلو زما د خیال ده که زما H4 لیکو نو دلته به اوس دا خبره بیا وکړو H4 دغه سیل سلیکټ شو مونږ ته صحیح ده کامه ورکوي کامه که ورکوي څه خبره کوئ زم که دا H4 سیل چې دی که دا فرض که د پورټې نه کم وو کم دپاره به څه وایو لیس دی که فرض که دا کم وو یا به بل ځکه نه ورکوو چې مطلب که برابر وو خو جو بیا پیل دی که نه نو مونږ به داسې ورکړو پوره خو مونږ هسې هلته لیکلی دی که نه که د پورټې برابر وو یا سیوا وو جو پاس به که چېرې د پورټې نه کم وو نو څه به پیل به نو کامه به ورکوئ او ډبل کوټس به ورکوئ په دې کوټ کې به ورته ولیکئ فیل او بیا به څه وکړئ بیا خو به راشئ څو برکټه مونږ وکړې دوه یو دوه بیا به څه وکړئ انټر وکړئ انټر کې فارمولې تاسو ته فارمولې کې چې کوم دی بعضې هر ټایم به چې کوم دی تاسو راځي مسله به دا راځي وایي ایکول ساین چې کوم دی څه دی دا بریکټس کې کامو چې کوم دی دا غلطه ده نو تاسو ته هغه ځای ښیي وایي دا ځای چې کوم دی ستا غلط دی نو څه به وکړئ H4 به چې کوم دی نو څه وکړئ دا به ترې راواخلئ دا به کټ کړئ او مخکې به یې ته ولګوئ دلته به یې ته ولګوئ دلته به یې ته ولګوئ که دا H4 برابر وو یا سیوا وو د څه نه د پورټې نه داسې فارموله به اپلای کړئ ښه دغه شانتې به دا یو هم اپلای کړئ که چېرې F4 څه وو دا به تلر کړئ او دې خوا به دا خبره ولیکئ که چېرې H4 کم وو انټر وکړئ بیا څه وایي که دې څه وایي چې کمه وکړي نشتې یو کامه پکې دلته پاتې شوه H4 صحیح شو فارمولې ته اوس ګورئ څه لیکلی F که چېرې H4 چې دا سیوا وو یا برابر وو د 40 نو دی به پاسي که چېرې دا H4 چې کوم دی د 40 نه کم وو نو دا به پیلي صحیح ده دا اوس دا پاس خو ټول لیکلی دی خو اوس پکې مونږ یو کس پیل کوو هم که نه دا ټول پاس دي که خیال وکړئ صحیح ده نو مونږ به پکې چې کوم دی یو کس پیل کړو داسې پیل یو که نه اوس به چې کوم دی ډریک کې په ښکته باندې نو ګورئ کوم چې پکې پاس دی هغه پاس دی او کوم چې پیل شو هغه پکې پیل شو که دلته کې تاسو پکې یو بل کس مطلب نمبرې غلطي شوي او تاسو کلیک کړئ تاسو به هم پته ولګي چې دا کس سړی چې کوم دی دا پاس دی او که پیل دی دا به ته پکې هم پته ولګي پیل کېږي نه لکه پیل کېږي چې کله د 40 نو مونږ څه خبره وکړه مونږ په سره پښتو کې دا خبره ورکړه چې که فرض کا دا پرسنټیج چې کوم دی که دا سیوا وو د 40 نه د 40 یا برابر وو یا سیوا وو نو دی دې پاس شي که فرض که دا د 40 نه کم وو نو دی دې پیل شي په سره پښتو کې خو مونږ دا فارموله اوږده ولیکله یو پیر ولیکله که چېرې دا F4 چې کوم دی دا H4 چې کوم دی دا سیوا وو د 40 نه یا برابر وو نو دا به پاس شي او بیا دا خبره وکړه که چېرې دا اوږده قصه شوه نو په لنډ به داسې لیکلی شي دا به داسې کلیک کوئ داسې ته به راشئ فارموله بار ته به راشئ دې ځای کټ کوئ که دلته کې کټ کوو ښکلې خبره ده دلته به کټ کوو خیر دی
سلیګم H4 کا برابر یا سیوا و څه شي دا 40 نو دا څه شي د دې پاس کړی شي د دې بسره شي پاس وس اخواصل کو کاما کفارس کنو یو ډبل کوټ سولې کوي ورې کې به کې فعل کفارس کنو جو ऑटोमेटिकली فعل لاوالي صحیح او برکت का H4 बराबर खाका में होगा लग लग H4 हाँ यस देखिए बड़े ख्याल साथ हाँ फार्मूले के सही शो वस्त दा टोल लेट कोमा दा फार्मूले लड़को वस्त दा शिते चिका मुंगा वो दिखला दक ऐड का जमूं पदी की वोट की डिलीट बटन मिस्टे क्या है फिर फार्मूले सदा F का चरेदा H4 چې کم دی H4 کم سیل له کم سیل چې مونږه د پرسنټیج راځي د په هر څه کې دی شي د H4 هم کې دی شي د H3 هم کې دی شي د H1 هم کې دی شي H2 هم کې دی شي هر څه کې دی شي مطلب چې کم ځکه دا هو کچره دا H4 د پورټ نه سیواو یا برابر وو نو دا لري پاس کړی شي بیا ته مونږ کام ورله خبره ختمه کړه کنه نو کې شي ورو خبره پلند باندې نه کلی پاره وکړه چې دا مونږ کړه ډېر کوندا باندې تاسو پاس پیدا سو پاس د سو په دا اگر لپاره چې کله موږ ډیټا انټری کوو لاول موږ ځان ته فارمولې هر څه تیاری کیږي مطلب د تیاری چې دا راځي سبا کیږي دا راځي سبا کیږي هغه نه بیا ورسره موږ چې کوم دې سکو صرف ډایرکټ ډیټا خېجو دا ډیټا صرف خېجو او کس پیل کیږي او پاس کیږي دا هغه چې کوم دې نو موږ په دې طریقه سره پاس کیږي پیل کیږي په دې طریقه چې مطلب موږ صرف ډیټا خېجو دا موږ د ډیټا سره کار کوي دا موږ د چاره پاس کیږي په کور سره څه کار نه کوي چې دا دیولې پیل په دیولې پاس کو صحیح شو نو موږ بس ډیټا خېجو الته اتوماتیکلی سکیږي هغه پیل کیږي او پاس کیږي وا ٹھیک شو اوس چې کوم پاس ته هغه پاس کوم چې پیل او پیل نو ویډیو زمونږ ډېر وګديږي ځکه چې بیا لیکچر کتل مناسب ډېر زیات وګړي نه د وینې ویډیو په دې باندې ختمو بل کلاس په دې نه بیا وسو